अस्सलाम वालेकुम। आप पठान है? पठान नहीं है? पठान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप सिंधी है? सिंधी नहीं है? अच्छा, ये सिंधी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप पंजाबी है? पंजाबी नहीं है? हैं? ना पठान मिल रहा है, ना सिंधी मिल रहा है, ना पंजाबी मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आप बलोच हैं? आप बलोच नहीं है? क्या बात है, इस दुनिया में ना मुझे पठान मिल रहा है, ना मुझे सिंधी मिल रहा है, ना मुझे बलोच मिल रहा है। हैं? कोई नहीं मिल रहा यहाँ पे। ये कैसी दुनिया है? यहाँ कोई सिंधी नहीं, कोई पठान नहीं, कोई बलोच नहीं, कोई पंजाबी नहीं, सबके सब मुसलमान है। هغه مار مړ شو نو یو کس داسې په لار باندې روان و، دا مار داسې نیغ نیغ پروت و. هغه ورته وایي ماره وایي نیغ شوې خو د مرګ نه پس. الله اکبر کبیره. کله چې ما او تا مړه شو که نه او دې ځای ته ورشو نو بیا ما او تا ټول نیغ شو نیغ. خیال هم کړی که نه؟ بیا څوک په خپل نسبیت باندې غرور نه کوي، بیا څوک په خپل دولت باندې غرور نه کوي، بیا په حسن غرور نشته، په اولاد باندې غرور نشته، په مال باندې غرور نشته، په حسب نسب او په نوکرۍ او په چاکر او په دې لویو لویو عهدو باندې بیا څه بیا هېڅوک هم څه کوي اړو پروا پې بیا د چا نشته. باز د خپلې زندګۍ یو عجیبه سټیج شروع شي. بیا دغه ځای کې امیر او غریب او وزیر اعظم او وړوکي نه وړوکي کس دا بیا ټول یو سب کې ودرېږي. هسې خیال هم کړی که نه؟ د هر یو بیا داسې دا سپین نیم شپږ فوټه ځای او داسې دوه نیم درې فوټه ځای داسې او داسې جوره کند دی. په دې کې بیا فرق نه. خیال هم کړی که نه؟ تاسو چېرته اورېدلي دي چې د مالدار سړي دپاره پکې سنګي مرمر لګولي؟ نو بیا مونږ په دنیا کې ولې دا حسب نسب چیړو یاره؟ بیا مونږ په دنیا کې ولې دا مال او دولت چیړو چې په دې ځای کې زما او ستا په کار نه راځي او په دې ځای کې بیا زما او ستا اواز چوتېږي نه؟ ډېر د عبرت ویډیو کړې ده. نو بیا په دنیا کې ما ورته یو بل پسې خبرې اترې ولې کوو؟ بیا ما ورته ولې نه وایو چې دا زما د سټیټس زما د لیول نه دی؟ بیا ما ورته ولې د یو بل باندې چوت حسابېږو؟ دا ولې بیا ما ورته غرور کوم؟ زه خو خاور یم او خاوره خو چې په دې کپړو باندې پرېوځو داسې ویسنډوي. ولې خاورې ستا لاندې ځای دی، ته چوت نه یې. د خاورې خو لاندې ځای دی، خلک یې وډه به یي د پاسه پې ګرځي. دا ولې انسان یې ګوره د خاوره نه مې پیدا کړی، د یاقوت نه مې هم پیدا کولی شوې، د اور نه مې پیدا کولی شي، د اوسپنې نه مې هم پیدا کولی شوې، خو د خاورې نه مې ځکه پیدا کړې چې دا تکبر د کې نه، غرور د کې نه، دا لوی لوی خبرې د کې نه، دا د نه ختم شي. الله نو غرض مې دا دی جي چې ما ورته څه کوې؟ هر یو خپل د ځان نه فوقیت ورکو، د ځان نه درجه ورکو. نن زما او ستا په دې معاشره کې او خاص کر په دې خاندانونو کې دا جګړې ولي تاسو ته پته ده؟ هر یو کس د بل نه عزت غواړي، هر یو کس په عزت جګړه دی یو قسم لا. هر یو وایي چې ما چې د خلک بره وګوري خیر دی کو دا بل دې لاندې شي. هر یو خپل عزت د بل په عزت کې لټوي. نه 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 نه، ته لاندې که خپل ځانه الله به دې چوت کی، د الله دپاره وګښته که الله به دې چوت کی. مخلوق پسې مړه مخلوق په مال څه عزت راکړي. نو غرض مې دا دی جي دا حقیقي دنیا به ما ورته را روانه ده. خیال هم کړی ډېر زر ده چې ما ورته وګوره دلته ډډې لګو. بیا جناب اوازونه او بیا حسب او نسب او لوی لوی عهدې بیا نشته، بیا خبره ختمه شي جي.